السلام علیکم. پښتانه څوک دي نن په دې موضوع تاسو سره خبره کول غواړم ځکه چې تقریبا هر پښتون داغه دا یو شوق دی چې هغه د پښتنو په تاریخ باندې خبره وکړو د خپل قام یا د خپل تاریخ په حواله باندې هر چا سره یو عجب داستان وي څه پرزي قصې وي چې د هغې څه څېړنې سره تحقیق سره یا ساينس سره څه تعلق نه وي خو اورېدلې خبرې وي او هغه خبرو سره بیا خپلې خبرې چې دي هغه شاملې کړې وي هغه د قوم په تاریخ کې چې څومره دلچسپي لري نو د هغې دوچند هغه بیا د خپل خاندان او د خپلې کورنۍ په تاریخ کې چې دی نو دلچسپي لري بیا یو مزیدار بحث دا مي چې میا صاحب وي سید صاحب وي قریشي صاحب وي یا به د یو بل هغه چې د کومې وینې دعوه کوي یا چې هغه وایي چې دا زما ذات دی نو دا د یو جینس د یو ډي ان اے د یو زیلې د یو بدن ذات او د وینې خبره کوي او په هغې باندې هغه ځان معتبرم ګڼي خو ورسره هغه ځان پښتون هم ګڼي نو لکه د پښتنو د سیاست او د جغرافیې چې ده نو دا په حیثیت یې مجموعي چې دی نو یو کنفیوژن دی پخوا چې موږ هلکانو او حجرې وې نو په حجرو کې به دا باسونه ډېر زیات وو یو به د پیریانو کیسې وې او بل به د مخلوقانو کیسې وې بیا موږ چې داسې د دې شوروي انقلاب نه پس ته دغه وخت ته راغلو نو په دغه وخت کې بیا د قام پرستۍ تحریکونه خو د قام شناسۍ په حواله باندې بیا دا مجلس چې دی نو چې پښتانه څوک دي نو دا شروع شو نن هم زیاتره زما د عمر خلک او یا لږ سنجیده خلک د قام په تاریخ کې دلچسپي لري نوي کول چې دی نو هغه ډیجیټل کول دی او ډیجیټل کول چې دی نو دا هغه خپل هیروز دي دا خپل افکار دي خپل سیاست دی نو نن که د هغې بحث مباحثه وي جنګ جګړې یا مینه محبت وي هغه د هغې د لیډرشپ په حواله د سیاست په حواله وي او د هغې عمومي سیاست یا لیډرشپ هغه دی چې د هغې پښتنو سره څه تعلق نشته یا د پښتنو مفاداتو سره خو زه دا سوچ کوم چې آیا دا خبره ضروري ده چې موږ دا ووایو چې پښتانه څوک دي که نه موږ په دې خبره باندې خبره وکړو چې پښتانه چېرته ولاړ دي نفسیات هم وایي او موږ ته دا تاریخ هم ښولی دی او د فلسفې علمونه هم دا وایي چې هر شکست خورده قوم چې دی هر هغه قوم چې هغه بایللی وي نو دی په ماضي کې اوسېږي د پلار نیکه په کیسو کې اوسېږي تاسو دلته هم کتلي دي چې عام طوره زموږ په کلو کې په علاقو کې داسې خاندانونه وي یا د هغې هغه ځوانان یا خلک یا مشران چې کیني د هغې ډېره بده روزي د پښتونخوا په حواله هم بده روزي اقتصادي صورتحال هم بدي داسې د عیا عزت کارونه هم د هغې د لاسه نه کېږي نو هغې زیاتر د خپل ابا او اجداد د مشرانو د پلار نیکه کیسې کې د هغې پښتو د هغې مړانه او د هغې غیرت ستایي ځکه چې هغې خپله تش لاس وي نو زه نن خاص په دې موضوع خبره کوم دا خو تمهید و چې موږ پښتانه دا خبره کوو چې موږ څوک یو او بیا موږ د دنیا اعلی ترین نسل چې دی ځان ثابتو او بیا پکې ځینې ملګري دا هم دعوه کوي چې دنیا چې دی نو تهذیب د پښتنو نه زده کړی دی سیاست یې د پښتنو نه زده کړی دی ملګري دا هم دعوه کوي چې دا ټولې ژبې د دنیا چې دي هغه د پښتو ژبې د لړمون نه وتلي دي او ځینې مشران داسې هم شته د هغې لیک هم موجود دی چې ان هغې دا دعوه هم کوي چې حضرت آدم علیه السلام چې د ټولو انسانانو پلار او بابا و نو هغه هم پښتون خو نن سوچ کوو چې پښتانه په کوم ځای ولاړ دي موږ به راشو یو قوم چې ویاړ کوي نو هغه سره تعلیم وي تربیت وي ساينس وي ټیکنالوژي وي طب وي ایجادات وي آیا پښتنو سره داسې څه شی شته چېرته پښتنو په اقتصاد باندې په سیاست باندې په کیمسټرۍ په فزیکس په بیالوجي دا نور د سیارو ستارو علوم چې دي یعنی کم هغه جدید علم دی د دې دور چې د هغې د مخه نه برکت انسان ترقي کړې ده آیا پښتنو دغه شانتې لیټریچر ته دغه شانتې کتابونو ته لیک لوست ته څه کنټریبیوټ کړي دي نه جواب دی نه د طب په حواله باندې پښتنو د انجینرینګ په حواله باندې پښتنو یا دغه شانتې که موږ ووایو څه جهاز یې جوړ کړی دی څه بم بارود یې جوړ کړي دي یعنې کوم داسې هغه خبره ده چې پښتانه په هغې
ویاړ کوي. دنیا ته چې د تعلیم نظام ورکړی دی، د سیاست نظام یې ورکړی دی. موږ راشو نو بیا په دې برید تاو چې موږ مرګونه ډېر کړي دي او موږ مارشل ریس شو. مرګونه خو چنګیز خان هم ډېر کړو، په دنیا کې خو مارشل ریس چې دی نو هغه زما په خیال ترک دي او یونانیان هم دغه شانتې. مطلب دا دی چې د مرګونو په حواله یا د ملکونو د فتوحاتو په حواله داسې دومره د عزت معیار او خبره نه ده. خو ځکه بیا هم دغې له راشو نو په هغې کې موږ نه خلک مخکې دي. بیا موږ سره اوسه زه راځم هغې سره چې موږ سره څه وو. خو د هغې نه مخکې زه دا وضاحت کوم چې نن پښتانه چېرته ولاړ دي. د پښتنو په وطن کې دهشتګردي ده، د پښتنو په وطن کې امن نشته، د پښتنو په وطن کې جهالت دی، د پښتنو په وطن کې غربت دی، بېروزګاري ده، مرضونه دي، ژوند پسې لیواله دي. چې کوم زما د عمر خلک وو نو هغې په یو جنګ جدل کې رالوي شو، ژوند یې تېر کړ. کوم چې زما نه مخکې نسل و، کوم چې را روان دی، نو د پښتنو څه روښانه مستقبل ما ته نه ښکاري، څه خوشحالي نه ښکاري، داسې څه د خیر خبر نشته. د هغې وجه دا ده پښتنو کې اتفاق نشته، اتحاد نشته، سیاسي شعور نشته. پښتانه د اسلام خبره کوي خو په دغه اسلام په دغه زرین اصولو باندې خپل عمل نه کوي. که لور خور له وراثت یې نه ورکوي، غیبت کوي، ورور عزیز وژني، د میلمه په سر پیسې اخلي. یعنی اسلام دعوه کوي خو چې اسلام د کمو خبرو نه دی منې کړی دی هغه ټولې کوي، او چې کم ورته وي دا خبره وکړه نو هغه نه کوي. ما سیوا د حج عمرې او د خیرات زکات او دغه ښکاره مونځ او دس نه دغه ریا نه بغیر یعنې د اسلام هغه صحیح روح باندې چې دی نو پښتون دی ولاړ. بیا که دی پاکستان مني که نه مني خو د پاکستان شناختي کارت یې جیب کې دی او د آئین قانون دستور لاندې دی. بیا د پاکستان د قوانینو ته دی څومره احترام لري. زه خپل د قوم خبره کوم، د پښتنو نه لري. او بیا په هره دویمه خبره دی وایي چې پښتونولي سره د پښتنو یو کوډ اف کانډکټ و، یو نالیکلی آئین و، دستور چې د کله نه پښتنو وجود راغلی دی. زما او د سعدالله جان برق صاحب د څېړنې مطابق د 2000 کالو خو کم از کم موږ یو تحقیق کړی دی خو چې دا پښتانه کله نه په دې دنیا موجود دي. نو دا یو نالیکلی کوډ اف کانډکټ و، یو آئین و چې هغې ته به پښتونولي وي او د دغې پښتونولۍ لاندې چې دی نو د ژوند هغه لاره یې ښووله وه. ته به لور خور سره څنګه رویه ساتې، مشر کشر سره، پلار تره نیکه سره، خپل ګاونډ سره، یعنی د ژوند په حواله چې څومره رښتې دي او څومره خبرې امکان لري چې انسان ته ژوند ته مخې ته راتلی شي. د هغې مطابق یو اصول یو طریقه وه، که په هغې کې بدرګه وه، که په هغې کې جلب و، که په ډېر داسې زمونږ دغه کلتوري ښکلاګانې وې. نو دغه یو آئین لاندې او د دې آئین نه چې بس ووتل دا به چا مات کړو، خلکو به ډېر لوی پیغور کو چې مړه تاسو بې پښتو کار وکړئ، یار د پښتونولۍ خلاف د وکړئ، یار پښتانه خو داسې نه کوي. نو هغه د پښتونولۍ هغه دستور او هغه آئین باندې موږ څومره ولاړ یو. موږ څوک وو دغه به پرېږدو، پدرم سلطان بود. نن موږ په کوم ځای ولاړ یو، نن موږ ذلیل یو. ولې یو چې موږ په دې جدید علومو کې په اتفاق اتحاد کې قرآن او لودای کې هم ترقي ونه کړه، خو چې کوم زموږ اعلی او عرفه اقدار و، زرین اخلاق و، بهترین معاشرت و، هغه موږ د لاس نه بایللی دی. زموږ خو د ایجاداتو او د علم دا حال دی چې د ګنډلو ستن هم د چین نه راغواړو. زه دا نظر لرم چې په پښتنو کې د اصلاح چې دی ډېر لوی زیات ضرورت دی. کله کله سوچ کوم چې باچا خان بابا اول چې کوم تحریک شروع کړو نو هغه سیاسي تحریک نو، اصلاحي تحریک و. د هغې انجمن اصلاح افغانانو خدای خدمتګار هغې کې به هغې چې د پښتنو د حجرې جارو کولې نو دغه به یې ورته ښووله چې صفایي څومره ضروري ده. د هغې چې کومې دښمنۍ طرفګنۍ وې هغه به یې ختمولې. شپږ شلې سکولونه آزاد مدرسې چې جوړ کړي د تعلیم طرف ته یې راوستل. په هغه وخت کې د جینکو د زنانو د تعلیم خبره کوله. نو باچا خان هم په دې نتیجه رسېدلو چې د دې قوم ذلیله روزداره چې دی اخلاقي ته ورغورځېدلی دی. څنګه چې شاه ولي الله او هغه د مسلمانانو د یو نشاط ثانیې خبره کوله. زما دا خیال دی چې کوم خلک د پښتنو سیاست کوي او د قوم پرستۍ سیاست کوي، د هغه خلکو ذمهواري دا جوړېږي چې هغه د ټولو نه مخکې د باچا خان په لار لاړ شو، د پیر روښان په لار
لاړ شي. او د ټولو نه اولنی خبره چې دی نو د پښتنو اخلاقي، معاشرتي، سماجي اخلاق دي چې هغه بهتر کړي او د پښتونولۍ د چوکاټ ته راولي، نو بیا به دی د پښتونولۍ په دې لاره ځي او د ده دا مسلې به حل شي. نو همدغه شانتې به تقسیم در تقسیم یې روکیږو، به خوارېږو، به ذلیلېږو به. اجازه غواړم، د الله په امان.